عزتمندو شپږ میاشتې شوې دي اومه میاشت ده د کشمیر په مظلوم او مجبور مسلمانانو باندې مکمل طور باندې کرفیو نافذ ده او د اویاو کالو نه چې کومه مسله تر اوسه پورې د هغې مظلومانو مسلمانانو د هغې په حق کې ونه شوه آخر د هغې د دغې اواز او د هغې د دغې جذباتو د ختمولو دپاره د هغې د نسل کشۍ فیصله شوې ده چې دوی مکمل طور باندې نسل کشي وشي او بیا حقیقت دا دی چې په یو داسې وخت کې چې مسلمانان د کروڑونو په تعداد کې دي په یو داسې وخت کې چې مسلمانانو سره هر یو طاقت شته مګر افسوس خبره عزتمندو دا ده تاسو ته معلومات وي لږ وخت وړاندې د اسټرالیا په ځنګل کې اور لګېدلی او هغه اسټرالیا په ځنګل کې چې اور ولګېده نو په هغې کې په زرګونو ځناور چې دي دا هلاک شو تاسو یقین وکړئ په اکه ورځو کې د دنیا په ټوله میډیا باندې د اسټرالیا د ځناورو چرچې او کیسې وې او خلکو غمجن غمجن پوسټونه کول چې ځناور هلاک شو او د دوی دپاره چې کوم دی څه پکار دی تحفظ یې پکار دی دنیا له پکار دی چې د دې ځناورو له تحفظ ورکړي او راشي د اسټرالیا مدد وکړي مګر افسوس دا دی چې کومې ټولې دنیا ته د عالمي انساني حقوقو تنظیمونو ته او نام نهاد دانشورانو ته او انساني همدردو ته د اسټرالیا په ځنګل کې ځناور خو په نظر راځي مګر دا چې کوم دی د اویاو کالو نه زما مظلوم کشمیری مسلمانان چاته په نظر باندې نه راځي د هغې هغه لوټ دي جوانیه او د هغې د میندو په وړاندې د هغې د بچو ټوکړې ټوکړې چاته په نظر باندې نه راځي د هغې چې کوم دی څو اجتماعي قبرونه لس زره چې کوم دی افراد چې په هغې کې راوځي دا اجتماعي قبرونه چاته په نظر باندې نه راځي زما چې کوم دی زما د عراق زما د شام زما د فلسطین او زما چې کوم دی په ټوله دنیا کې مسلمانانو وینې دومره ارزانه شوې چې دا چاته په نظر باندې نه راځي نن عزتمند امت مسلمه کې د جهادي روح را بیدارولو دپاره امت مسلمه واپس خپل تاریخ ته بوتلو دپاره تحریک لبیک یا رسول الله په ټول وطن کې د لبیک بیت المقدس او کشمیر مارچ چې کوم دی د دې اعلان کړی دی زمونږ اولنۍ کعبه زمونږ اولنۍ قبله چې هغه چې کوم دی د ټرمپ یو داسې منصوبه پیش کړې ده یک طرفه منصوبه چې په هغې کې زما او ستا اولنۍ قبله اسرائیلو ته حواله کړې ده او بل طرف ته چې کوم دی څه دي د مسلمانانو وینې ځای په ځای باندې تویېږي نو نن عزتمندو مونږه حقیقت دا دی والله چې ما په لار کې دا پوسټرې کتې ما په لار کې دا فلیکسونه کته او ما چې کوم دی د دې خلکو دا رسمي او رواجي نارې زه وینم نو ماله ډېر زیات افسوس راشي ماله نن شرم په دې باندې م راځي چې زما د کشمیر مظلوم مسلمانان لوټ شو او مونږ صرف دلته په دې جمله باندې ځان له زړه قرار ورکو هم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مونږ په دې جمله باندې خپل چې کوم دی خلکو له دوکه ورکو هم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان د مصنوعي چې کوم محبتونه دي د خپلو چې کوم دی د څه سره د سرحداتو سره هغې مونږ دومره چې کوم دی په دغې قید کې بند کړو چې نه مونږ ته فلسطین ښکاري نه مونږ ته کشمیر ښکاري نه مونږ ته بل یو چې کوم دی د مسلمانانو خطه ښکاري زه ځکه عزتمندو نن اخري خبره کوم او هغه دا چې یو خو د ټول عالمي دنیا ته د کشمیریانو مظلومانو آواز رسول دي اگر چې مونږ ته پته ده زما محبوب صلی الله علیه کال مخکې فرمایلی صلی الله علیه و آله وسلم چې دا چرې ستاسو دوستان نشي کېدی خو نن صرف حکومت وقت ته دا وایم چې څنګه قلندر لاہوری فرمائی مونږ که احتجاج وکړو مونږ که راوځو میدان ته نو بیا هم سمجھ کې راځي چې ستا کم کردار دی تر اوسه پورې د کشمیر دپاره هغه کردار نه دی ادا شوی چې ستا له څه پکارو هغه نه دی ادا شوی قلندر لاہوری فرمائے زور بازو آزما فریاد نہ کر سیاد سے زور بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے کہ آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے کمونگ ډیر فریاد مکو چې زمون کشمیریان لوټ شو کمونگ ډیر فریاد مکو زمون کشمیریان مظلومانان مسلمانان
दागी च कम दे बच्ची द मैं दो पखवा प मख त टुकड़ी टुकड़ी शू पदे बांधे कश्मीर ना आजादी की मुंग दा अल्लाह द कुरान न फैसला खलू च कश्मीर ब पस बांधे आजाद शी दा अल्लाह कुरान वही और दा अल्लाह रसूल वही कश्मीर च आजादी की दा बस सिर्फ और सिर्फ जिहाद फी सबीलिल्लाह बांधे आजादी अच्छा मतोल नंचिता पाम फोरम बा निंदावे चने जिहाद को माने जिहाद तसो फ्रेदमा कश्मीर दसे निश आजादे दे जबरता उस राज कम दे मुंग अल्हम्दुलिल्लाह पहर मैदान बांधे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह दागी किरदार और दागी च कम दे सब मौके दनवर बंदे वाज़ेह दे मुंग न नमवायु त ऐलान होका जिहाद फी सबीलिल्लाह ऐलान होका तास ओला कना द्वेष को आवाम तास रशाना बशाना ने वाला दी पदे मैदान वल्लाहि लजीम तो हुजूर द दिन द पारा चकल मु यकीन दादे च सौदा द तावान सौदा नदा चकल मु यकीन दादे च सौदा दुमर द गठ सौदा दा च द दुनिया यो गठ दे त नशीर से दे चकल मु यकीन दादे च सौदा मुन सर कलम अल्लाह जल्ल जलालहु दा इन अल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून नन मुंग दा ऐलान कौ च मुंग द मैदान द पारा हाजिर यू मुंग द हुजूर द इज्जत और नामूस द पारा और अखबल कश्मीरी मजलूम मुसलमानान द पारा और द बैतुल मक़दिस द पारा हाजिर यू ऐलान का द तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह लकुन सुनान द हुजूर पतिन बांधे द सर कुर्बान होने द पारा तैयार नास्तीरी या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल और सिर्फ से कम दे दखले से कम दे सनदी रस्मन रिवाजन नारा नदा कजमुंग द मड़ाने तपोस के कजमुंग से कम दे द नरतोक तपोस के तो फैजाबाद मैदान पागे बांधे गवा दे कजमुंग द मर्द तपस्तर को किस्तर को वर्कवल तपोस के तो फैजाबाद 12,000 शेल और गोले उदा तो शहीदान भी न पागे बांधे गवा दा चमुंग पहाड़ मैदान के चिराउजल हुजूर द दिन द पारा रावत लियो अल्हम्दुलिल्लाह गाम रस्मन रिवाजन नारन न दला गोले पर के मैदान अमल के मुआवा कुर्बानी वर खड़े द व्यापा या रसूल अल्लाह या रसूल तमंग द जुर्रत पर मैदान बांधे हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मर फस्तर को किस्तर की वरकवल गवादी चल हुजूर गुलामान बल सरवर कवल द पार द हुजूर द दिन द पार हर वक्त तैयार दी हर सिमत में चलते किरणों ने अफसों ने शबे गम तोड़ दिया अब जाग उठे हैं दीवाने दुनिया को जगा कर दम लेंगे और ये बात आया है दुनिया पर हम पोल भी है तलवार भी है या बज़ में जहां महकाएंगे या खूह में नहा कर दम लेंगे और सोचा है कदील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे इज्जत से जिए तो जी लेंगे या चा में शहादत पी लेंगे। नन इज्जतमंदो पेशावर डिवीजन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़र इंतजाम नूर पटोल वतन के टोल मुल्क और बशमूल आज़ाद कश्मीर जो मरकजी रैली चिदा लाहौर की उस्ताद से क़यादत किदा नन हुकूमत वक्त अंदाम तालबा कई जो कश्मीर बांधे उस्ताद इक़दामात नमूंगा मुतमईन नहीं कश्मीर बांधे उस्ताद मौक़िफ़ नमूंगा मुतमईन नहीं कश्मीर बांधे उस्ताद चकंदे आवाज़ पर तकवल नमूंग मुतमईन नहीं शपग म्याश नेउशे मजलूमान मुसलमानान तो दो रज़े पदे ज़बान कर्फ्यू लगा व दो रज़े द्रेम और अस्पस्त दे खल्क न तपोसु का वे जुन बसंग तीरीगी वल्लाह के जुन तीरशी आग मजलूमान मुसलमानान माइनस यखने के और बर्फ बारे के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पदगे
امت باندې د شپې او د ورځې سختۍ او تکلیفونه دي او موږ صرف په دې باندې وایو چې کله وایي اقوام متحده کې مدا چلو کو کله وایي چې اقوام متحده زموږ مسله حل کولې او یو کال دا مسله هلته کې پرته ده پکار دا ده چې حل شوې وي یاد ساتئ عزتمندو کشمیر مسله چې حل کیږي دا به په هغې تلوار باندې حل کیږي کم چې محمود غزنوي د حضور د دین دپاره پلټ پلټ کر 19 پیرې په انډیا باندې د حملې دپاره ورغلی کشمیر داسې نه حل کیږي لہذا موږ ټول د خپل امیر محترم امیر المجاہدین شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتهم وفیوزاتهم علینا پلاس باندې الحمدللہ دا بیعت کړی دی چې کله حضور ممتا د حضور د دین د پاره میدان کې دراوتو اوای کله د حضور د دین د پاره میدان کې د سر د قربانې دو اوای ان شاء الله موږ بدویم تاسو هم نه کوو چې حضور د صد پاره قربان کو تاسو سره مو په خپل لاس کې ملاس در کړی دی چې ان شاء الله خپل تن من دن هر څه د حضور د عزت او د ناموس نه قربان وي زه ډېر شکریا ادا کوم ستاسو د ټولو کارکنانو عہدیدارانو ذمہ دارانو او بیا چې کم دی چې کم دوستان موږ سره په دغه لبیک بیت المقدس و کشمیر مارچ کی شرکت وکړ الله کریم دې د یو تدا ویمه چې ستاسو دا یو قدم ستاسو دا یو نعره او ستاسو دا یو څنګه زما محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې جهاد چې دی چې څوک سکای په میدان د جهاد کې لګیا دی چې څوک ولا اسلحه جوړي چې څوک ولا چې کم دې سورلی برابرای څوک ولا مال دولت ورکای څوک ورته اسباب ورکای دا ټول چې کم دې دا سره په دغه اجر کې شریک دي نن تاسو دا مظلومانو مسلمانانو د پاره او په امت مسلمه کې د جهادي روح بیدارولو د پاره په میدان کې زما یقین دی چې زموږ جوړه به الله کریم جل جلاله چر خالی نه وځي موږ به ضرور الله کریم د دې سره کوي سله او بدلې را کوي تحریک کاروان د عظمت کې زتا سټولو ته بار بار دا وېما چې د حضور د عزت او د ناموس د پاره د دین اسلام د جنډې د بلندولو د پاره او امت مسلمه کې د جهادي روح بیدارولو د پاره د حضور عاشقان او غلامانو ته په دې قافله د عظمت کې دعوت ده او ان شاء الله کوم په ایمانی غیرت باندې میدان کې ودرېدو هغه ورځ لري نه ده چې د پاکستان نه د دنیا په ګوټ ګوټ باندې د اسلام پرچم بلند ولاړ وي ان شاء الله